غیرتمندو پښتنو امزورو او په خان صاحب مینو سلام د دوکم سلوټ د دوکمدار ته وي ناول السلام علیکم وعلیکم السلام بیا سلوټ تاسو ته چشمه دې پریوزي یو خبره کول غواړم ابرز دغه درې هسپتال لاندې یو جلسه شوې وه او د پېښور نه ول سټوډنټان راوستي بکرایه اوسې زموږ خینه تاسو د ورکر شکریا ادا کوم چې نن په خان صاحب باندې مین ټول راوتي سپینګیري دي مشران دي کشران دي همزولي دي ملګرو نن تحصیلدارګۍ ثابته کړله چې موږ د خان صاحب سپایان یو په خان صاحب انشاءالله کې خیر خپل جان او مال قربانو انشاءالله کې زما د تحریک انصاف ځوانانو مشرانو څنګه تاسو پته ده چې دویم کال ستاسو وشو او تاسو یو منډیټ ورکړی و ستاسو سره یو ووټ دی ستاسو سره یو څپېړه وه هغه څپېړه دې ظالمانو تاسو په مخ ورکړې وه خو نن په موږ باندې کم ظالم حکمران چې کوم دی مسلط شوی دی هغه په بوکس فارم 47 باندې نن دا خو 2 کاله پوره کېږي او خان صاحب سپیشل ریکویسټ تاسو کړی چې روزې میدان ته هغه وخت زمانه هیر نشي هغه وخت زمانه هیر نشي چې کله زمونږ پولینګ وشو مونږ بیلټ باکس در چې کوم دی سیکریټ ته تللي وو ټول ورکر زمونږ انتظار کوو او هغه ورځ زمونږ نه هیره نشي چې په دننه په سیکریټ کې څه کېدله بوکس فارم 45 جوړېدلی او تاسو ورکر چې کوم دی خپل عزت او خپل ووټ په خپل حفاظت کې اخیستی تاسو ته سلام کوم ملګرو په هغه شپه باندې 2 کمرو کې چې کوم دی کسان ناسو بوکس فارم 45 جوړولې بوکس فارم 45 جوړولې او ډېر ځوانان پکې وو چې هغه کمرې لاک کړی وو کسان یې یرغمال کړی وو صرف تاسو دا کول غواړم چې مونږ له چا سره ظلم نه کوو مونږ د تحریک انصاف خان صاحب چې کوم دی مونږ له یو شعور راکړی دی مونږ د پرامن هدایات راکړي دي خپل منډیټ مونږ په خپل لاس کې ساتلی مونږ چاته نقصان نه دی ورکړی ملګرو صرف یو خبره په دې ګراونډ باندې کول غواړم بله دغلته یو اف آی آر شوی دی په یو کس باندې چېرې هم مونږ داسې نشو کولی چېرې هم مونږ داسې نشو کولی چې یو دونه هغه ظلم کېدو زموږ سره مونږ د هغې بدله نه راغځېده دغه ما ټیم پټونه داسې خلکو له شرم پکار چې هغه په سوشل میډیا د پی ټي آی د تحریک انصاف بېعزتي نه کوي او انشاءالله که خیر دغه ورکر دا ځوانان دا مشران په خان صاحب باندې مړه ده بیا به انشاءالله که خیر قرباني کوي که خیر انشاءالله مونږ ای چوک ته مخکې هم تللي وو زمونږ ځوانان نیولي شوي په دې ګراونډ کې موجود دي په دې سټیټ باندې موجود دي 15 میاشتې تېرې کړي دي ګولۍ هم خوړلې وینې هم تویې کړي دي زمونږ د زنانو د خویندو میندو د کشرانو مشرانو بېعزتیان هم شوي کاروبارونه هم دغه شوي دي خو یو خبره کول غواړم که زمونږ نه نښې والې که زمونږ نه هر څه والې خو زمونږ د دې ځای نه دې زړونه خان صاحب څوک هېڅ څوک نشي کړی زمونږ په زړه کې خان صاحب دی او چې تر کومه پورې خان صاحب ژوندي انشاءالله که خیر موږ د خان صاحب سپایان یو بیا به موږ هم دې چوک ته بیا موږ که خیر انشاءالله تیار یې او بله چې یو ناره زموږ سیم چې ویلې وه چې هر چوک هر چوک هر چوک نن په درګاه کې موږ ثابتوو چې ډي چوک موږ دلته جوړ کړی دی او دا ورته ښایو چې نن تاسو وګورئ په ټول خیبر پښتونخوا په پاکستان کې ټول هر چوک ډي چوک دی او انشاءالله که خیر چې کله موږ کار کړو نو په رب دې قسم د درګاه عوام مشران کشران به انشاءالله که خیر هغه اسلام آباد ته به ځو او هغه به څه کوو چې کوم زموږ خان صاحب رهایي نه شي انشاءالله که خیر موږ د هېڅ چا نه یېرېږو زموږ خان صاحب په جیل کې دی دا راته ووایه خان صاحب په جیل کې دی هغه د چا د وجې ناست دی خان صاحب په جیل کې نه دی خان صاحب په جیل کې نه دی تاسو په جیل کې خان صاحب آزاد دی کم از کم د خپلې غلامۍ د ازادۍ لپاره چې کوم دی جدوجهد پکار دی بل تاسو ما ویلي وو چې راپاسې او لږ ټیم دی راپاسې لږ ټیم دی انشاءالله که خیر دا ګارنټي تاسو ته درکوم دا ګارنټي درکوم خان صاحب انشاءالله که خیر په میاشت کې رهایي کېږي دا کومه جذبه
دا کومه ولولې چې ان شاء الله کې خیر خان سي په بلس کې خیر حقیقت تاسو به ګورئ